الحمدلله ثم الحمدلله. د الله کرم دی، مهربانی او لوی احسان دی، ډیره عظیمه، بهترینه، محترمه، مبارکه او حرمت والو میاشتو کې اولنۍ میاشت رجب شریف آمد دی. نن 22 جنوری ته د رجب شریف جمادی الاخر 29 تاریخ ته. امید دی چې انشاءالله نن ماښام نه به رجب شریف ابتدا وشي. نو ما عزتمندو دا ډیره بختوره مبارکه میاشت دی، یاد وساتئ دا حرمت والو میاشتو نه دی. قرآن کې الله فرمایي فلا تظلموا فیهن انفسکم. په دې حرمت والو میاشتو کې په ځان باندې ظلم مه کوئ، یعنی ګناه مه کوئ. انیس الواعظین صفحه 177 باندې لیکلی دی. حضرت عیسی علیه السلام په دور اقدس کې خلق راغونډ شوي دي. نو یو سړی د خپلې معشوقې سره ولاړ دی، کافر دی. هغې نه یې تپوس وکړو چې دا خلک څه دې پر راغونډ شوي دي؟ وایي دا مسلمان دي او دوی د دې میاشتې ډېر قدر کوي، عزت کوي. سپوږمۍ ښکاره شوې ده رجب. نو ده چې دا نوم واورېدو نو بس ویرېدو او له زنا نه یې ځان منع کړو، هغې ښځې نه سیړ ته شو. الله رب کریم حضرت عیسی علیه السلام ته وفرمایل ورشه زما دغه بنده سره ملاقات وکړه. حضرت عیسی علیه السلام د سره ملاقات وکړو چې الله دې تا په دې کار باندې تا نه ډېر زیات خوشحاله شوی. نو الحمدلله د رجب شریف ادب تعظیم په برکت سره الله دغه سړي ته ایمان دولت ور نصیب کړو، دی مسلمان شو. ما عزتمندو ګناه نه ځان ساتئ. حرمت والا میاشت دی، د نیکیو میاشت دی. دا هغه میاشت دی چې محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپلې مور خېټې ته تشریف راوړی دی. نو کوشش وکئ ګناه نه ځان پکې وساتئ. الله دې موږ ته د دې میاشتې ادب، تعظیم، احترام، قدر نصیب کړي. آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم.